د محکم پاسپورت او د نادرہ چې د هغو معاهده وشوه لکه شناخت کارت چې څنګه تاسو جوړوئ نو دغه شانتې پاسپورت چې دی دا هم آنلاین جوړیږي. خو د دې نه مخکې چې به تاسو پاسپورت جوړوئ نو د هغې لپاره به تاسو له یو فارم چې دی هغه به تاسو له رایسته پکار وو، چا به تاسو راویستو نو په هغې به یو ګوتې ولګولې، د هغې نه وروسته به هغه تاسو دوباره سکین کوو، نو هغه چې به سکین شو نو د هغې نه وروسته به ستاسو پاسپورت جوړېدو. نو د هغې نه به ډېره غټه مشکله وه، لکه مشکله به دا وه چې فارم به تا رایستو او به دې راویستو، بیا به دې په هغې ګوتې ولګولې او هغه به دې دوباره بیا دغه کړو، بیا به هغه سکین شو نو ور وبختو، د هغې نه وروسته به تا د آنلاین پاسپورټ لپاره چې دا اپلای به کوله. نو اوس د محکم پاسپورت او د نادرہ چې ده د هغو معاهده وشوه. معاهده په څه باندې وشوه؟ په دې معاهده وشوه لکه تاسو چې شناخت کارت جوړوئ نو ډایرکټ د کیمرې په تر باندې ستاسو ګوتې چې دی دا سکین کېږي، چې ګوتې ورته ونیسئ نو دا ګوتې تاسو له ډایرکټ چې دی دا سکین کوي، د دواړو لاسو ګوتې سکین کوي. نو دغه شانتې اوس چې تاسو پاسپورت جوړوئ نو هغه به د نادرہ پاک ائیډنټټي اپلیکیشن چې دی د هغې په تر باندې تاسو ځان له اوس ګوتې چې دی دا به سکین کوئ او ستاسو پاسپورت چې دی هغه به آنلاین جوړېږي. لکه هغه څیزونو ته به اوس ضرورت نه چې تاسو په د هغې لپاره کوم دغه چې لګېدلو فارم هغه به راوکاږئ او هغه به ډکوئ او ګوتې به په هغې کې د هر یو لاس لګوئ او بیا به یې دوباره ورخېجلو. اوس په ډایرکټ د دغه اپلیکیشن نه چې دی تاسو به خپلې ګوتې چې دی دا به سکین کوئ او هغه به یو ځای کېږي او آنلاین به ستاسو پاسپورت چې دی دا به جوړېږي. نو زیاتر مسافر د مسافرو ته به دا مشکله جوړېدله چې هغو به دغه چلونه کول. نو مسافرو دپاره چې دا اوس غټه اساني جوړه شوه چې هغه ښه په اسانو سره خپل آنلاین پاسپورت چې دی دا جوړولی شي. نو دا یو نوی اپډیټ و ما چې ستاسو سره شیر کړم، تاسو راوالی مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ور ورسي.